بسم الله الرحمن الرحیم. منګه هو چونکی دا ټیم مخارج وایو د هر حرف چې کم مخرج دی هغه وایو د الف نواله تر دیا پورې د حرفونه چې دي دا موږ ټول ویل دي او حروف هجاء ته ویل شي. حروف هجاء ټوټل سو دي، الف او پسو خبرې دي، په با کې سو خبرې دي، تا کې سو خبرې دي، دا بل کم ځای نه دا کیږي. دا ټول چې دی موږ ویلي کمرګری خواهشمند دي هغه چې الته لاړ شي الته به تاسو ته میلاویږي. صحیح ده. ها اوس من سبق نمبر 3 کې وایو مخارج الحروف. مخارج الحروف تقریبا منګه 11 مخارج ویل دي هغه به تاسو ته زر ضروري ما چې بیا به ان شاء الله نوې سبق وایو. صحیح ده ځکه مرګري به نوې دي نو دې چیز دکی. سبق نمبر 3 کې وایي مخارج الحروف. مخارج الحروف څه ته وایي؟ ما ته قاری شي وایي چې مخارج د مخرج جمع ده. مخارج د مخرج جمع ده. مخرج یو ته ویل شي، مخارج ډیرو ته ویل شي. صحیح شو. په دې کې ما ډیرې خبرې کړې دي تا مرګري څوک په سبق کې وو کنو نو الته تاسو ته ملاويږي. صحیح شو. نو وس قاری شي ما ته وایي چې مخرج څه ته ویل شي؟ مخرج ویل شي د حرف دراوتو زیږی ته د کم ځای نه چې حرف راوځي، د کم ځای نه چې مثال د مرین راوځي، د خلین راوځي، د جبې د سر نه راوځي، د جبې د سیر نه راوځي، هغه د څه ویل شي؟ هغه ته مخرج ویل شي. صحیح شو. نو ټول مخارج چې دي هغه ولستی، ټول مخارج ولستی. صحیح شو. ټول مخارج څه دي؟ ولستی. نو استاد ذهن کې دلته اشکال پیدا کیږي چې خارج ته موږ ته چې حروف هجاء ټوټل 29 دي، دلته مخارج ټول ولستی. دا ولې؟ نو ولس مخارج ځکه دي چې په یو مخرج کې یا 2 حرفونه یا 3 حرفونه دا یو ځای کړي دي، نو د هغې د وجې دا مخارج چې دا ټوټل څو دي؟ ولس مخارج دي. صحیح ده. وس مخرج نمبر 1. مخرج نمبر 1 کې موږ ته وایي الف واو یا مده ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. د خولې چې کم خالي ځای دی د ژبې د پاسه او د تالو د لاندې. مثال په تور دا زما ژبه ده. صحیح شوه. دا ژبه ده او دا تالو دی. د دې تالو او د دې ژبې منځ کې دا کم ځای دی. د دې درې واڼو نه دا حرفونه ادا کېږي الف واو یا مده. صحیح شو. د خولې د خالي ځای نه، خوله کې چې کم خالي ځای دی هغه ځای ما تاسو ته خو چې په خوله کې خالي ځای چې دی هغه دا دی. لکه مثال په تور دا زما شونډه دي، دا لاندې یو دا شونډه ده، یو دی دا غټه ګوته چې ده دا زما ژبه ده. صحیح شوه. نو د دې ژبې او د دې تالو په منځ کې چې کم دا ځای دی که نه نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته خالي ځای ویلی شي. د خولې ورته څه ویلی شي؟ خالي ځای ورته ویلی شي. صحیح ده. دغې ته د خولې خالي ځای ویلی شي. نو موږ به کوشش کوو چې دا 3 وړه حرفونه د خولې د خالي ځای نه ادا کوو. دا مخرج کو موږ ته یادو نو موږ به څه کوو؟ دا به موږ د خولې د خالي د ځای نه ادا کوو. صحیح شوه. دویمه خبرې له براشو په دقیق مخرج کې. په دې مخرج کې اوس تاسو ته لیکلی الف واو یا مده. نو د دې دا مده چې دی دا موږ د 3 واڼو سره لګو. د الف مده سره به هم لګو، د واو سره به هم، د یا سره به هم. نو څنګه به وایو؟ الف مده، واو مده او یا مده. صحیح شوه. نو دا به صحیح یادو به څنګه؟ یادو به صرف داسې مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. نو تا ته څوک وایي چې الف مده څه ته وایي، واو مده څه ته وایي، یا مده څه ته وایي، نو ستا په ذهن کې بیا صحیح هغه موجود دي. صحیح ده. ها اوس الف مده، واو مده او یا مده تعریف په تاسو ته زر وکم. صحیح ده. د الف مده او د واو مده تعریف دا دی چې کله الف په خپل خالی وي، الف خالی وي او مخې ته چې دا کوم حرف راغلی په دې باندې د پاسه زبر وي. صحیح ده. د پاسه څه وي؟ زبر وي. نو دا حرف به نه ګورو چې آیا دا حرف تا ده، ثا ده، جیم ده، ح ده، خا ده، د یا پورې د الف نه واله تر د یا پورې به دا حرف موږ نه سیکو. د حرف سره به زمونږ کار نه وي. زمونږ به صرف او صرف د الف سره کاري او د زبر سره کاري. چې الف خالی او مخې د حرف باندې زبر وي دا به وي الف مده. صحیح شوه. وس واو مده. واو مده کې به موږ څه ګورو؟ واو به ګورو په واو باندې به د پاسه غړوندې یا په واو باندې ساکن یا سکون یا غړوندې. څوک ورته سکون وي، څوک ورته غړوندې وي، څوک ورته غړوندې وي، څوک ورته ساکن وي. صحیح ده. نو دا حرف چې دی په دې باندې به موږ سکون ګورو. سکون به ګورو چې واو ساکني او مخې د حرف باندې څه وي؟ پیش وي. د مخې د حرف سره به زمونږ کار نه صرف پیش به ګورو. واو ساکن مخې د حرف باندې پیش، واو مده لکه حمزه واو پیش او. صحیح شوه. وس یا مده تعریف سره چې یا ساکن وي او مخې د حرف د لاندې څه وي؟ زیر وي. په مخې د حرف باندې به زبر نه ګورو، مخې د حرف د لاندې څه ګورو؟ زیر به ګورو. څه به ګورو؟ زیر به ګورو. یا ساکن مخې د حرف د لاندې څه؟ زیر. څه؟
الف ماده الف خالی وي مخ د حرف باندې زبر وي الف ماده، واو ساکنه مخ د حرف باندې پیش وي واو ماده، او یا ساکنه مخ د حرف د لاندې زیر وي یا ماده. صحیح شو؟ دا د الف ماده، د واو ماده او د یا ماده تعریف شو. صحیح ده؟ ها اوس به موږ وایو مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. نو د مرای اخر کم ځای دی؟ د مرای اخر چې کله ته پیژنې نو زه ته په نقشه کې مخیم، خو کله چې انسان د مرای په دې مرای باندې ګوته کړي په دې کې ډوغل دی ډوغل، دغه ډوغل لکتې نه چې دی دا د ډوغل نه د مرای اخر شروع کېږي په کته راسینه چې ده د ټوله د مرای اخر ده. نو دې ځای نه به دا دوه حرفونه ادا کوو. مخرج نمبر 2 به ادا کوو د مرای د اخر نه. نو څنګه به وایو؟ حمزه ها حمزه ها څه شی؟ حمزه حمزه ها حمزه ها حمزه ها. صحیح شو؟ مخرج نمبر سو مخرج نمبر 2 حمزه ها حمزه ها ادا کیږي د کم ځای نه؟ د مرای د اخر نه. اوس مخرج نمبر 3 عین ح عین ح څه شی؟ عین ح عین ح ادا کیږي د مرای د مینس نه. نو د مرای مینس کم ځای دی؟ د مرای مینس دی هغه د کم مرای کې کوم اډو کې د مرای چته کې مرای د چته کې کنه د دینه چې کوم لاندې د اډو کې د دقیق اډو کې باندې چې ګوته کې لګ معمولی وکته کې. نو دقیق زینه بساده کېږي عین ح بادا کېږي عین ح عین ح عین ح ادا کېږي د کم زینه؟ د مرای د مینز نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کېږي د مرای د مینز نه. د کم ځای نه؟ د مرای د مینز نه. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کېږي د مرای د اول نه. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کېږي د مرای د اول نه. د مرای اول کم ځای دی؟ انسان چې کله خوله وازږي خوله او د تعلق کاری کنه نو دغه ځای نه مرای اول له یا انسان له مرای تخنیږي یا ول اخراج کې ورزي نو هغه څنګه کوي چې نو دغه ځای نه د دوه حرفونه ادا کېږي غین خ ادا کېږي د کم ځای نه؟ د مرای د اول نه. زه تاسو ته په دې نقشه کې وښیم ګورئ وته دا شپږ وړه حرفونه چې دي دا دې نقشه کې تاسو ته ښیم ګورئ. دا د توره چې کومه تاسو ته ښکاري دا جبه ده. صحیح شوه؟ دا مرای د تور ځای چې دی دا د تالونه په کته دی. صحیح شوه؟ دا ځای دا ټوله کته مرای ده. نو دا مرای چې ده دا مرای د اخیر نه چې دی دا دوه حرفونه ادا کېږي حمزه او ها. مخرج نمبر 2 د مرای د اخیر نه ادا کېږي حمزه ها حمزه ها. مخرج نمبر 3 عین ح عین ح عین ح او مخرج نمبر 4 غین خ د مرای د اول نه. نو په دې باندې ټکی نشته، په کوم باندې ټکی؟ هغه د مرای د اول نه. کوم باندې ټکی دی؟ هغه د ټکی نشته، هغه د مرای د مینز نه. نو څنګه وایو؟ ګورئ مخرج نمبر 4 غین خ ادا کېږي د مرای د اول نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کېږي د مرای د مینز نه. مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کېږي د مرای د اخر نه. صحیح شوه؟ دې شپږو حرفونو ته دا کم چې شپږ حرفونه دي 1 2 3 4 5 6. صحیح شوه؟ دې شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي. څه ورته وایي؟ حروف حلقي. حروف حلقي ورته ځکه وایي چې دا د څه نه ادا کېږي؟ دا د مرای نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ اوس به موږ وایو مخرج نمبر 5. مخرج نمبر 5 چې دی دا قاف دی او مخرج نمبر 6 چې دی کاف دی. نو په دې دواړو په مخرج کې معمولی فرق دی. یو لاندې نه ادا کېږي معمولی، یو د مرای د بري نه ادا کېږي، یو د کمیسینی طرف ته چې کوم مرای د دغه ځای نه ادا کېږي، یو چې خولې طرف ته کوم مرای د دغه ځای نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ نو دا دواړه یو قاف چې دی دا به غټ وایو، کاف په نری وایو. څنګه به وایو؟ مخرج نمبر 5 قاف ادا کېږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. د جبې ویخ او بره تالو کم ځای دی؟ دا ځای دی. ګورئ ورته په دې نقشه کې دا نقشه ده. دا غاښونه ټوټل. صحیح شوه؟ او دا جبه ده. صحیح ده؟ نو دا د جبې اخر طرف ته او دا د جبې د مرای نه برې طرف ته چې کومه جبه ښکاري دا هغه ځای دی. صحیح شوه؟ نو د کمې مرای نه چې کم لاندې موږ ته چې کوم مرای نه ښکاري د هغه ځای نه به دا ادا کېږي. دا جبه به راوالو ادا به موږ د دې تالو سره ولګو. د څه سره به یې ولګو؟ د تالو سره. د څه سره؟
د تالو سره به موږ ولګو. د څه سره به ولګو؟ د تالو سره. لکه مثال په تور دا زما جبه ده او دا بره تالو دی، نو دا به موږ داسې چې ولګو نو چې کله اوجتو یو بل نه جدا کوو نو دې نه به څه ادا کېږي؟ دې نه به قاف ادا کېږي. لکه ګورئ ورته قاف قاف قاف. صحیح شوه؟ اردو के मरगरे हुई उर्दू की हुआ। सही है, ठीक हो गया। तो ये जो काफ है ना, काफ नूर मरगरे उर्दू पोएगा ना, कमेंट्स में लिखे। हाँ सही था। नुवस मखरज नंबर 5 जो है, मखरज नंबर 5 इसको बड़ा पढ़ना है, बड़ा। और ये जुबान की जो आखिरी वाला हिस्सा है जो सीने की तरफ है, सही है, जो सीने की तरफ है उससे काफ निकलता है। जैसा कि ये जुबान है और जुबान को तालु के ऊपर जो तालु है, इन दोनों को मिला के इससे काफ अदा होती है। जैसे कि ये जुबान है, मिसाल ये मेरा तालु है, तो दोनों को मिला के इस तरह ए काफ काफ। मुंह हमारा खुला होगा और सब जगह सब जो है इधर मिसाल जो जुबान है और जो तालु है, इन दोनों को मिला के उससे अदा करना होगा ए काफ। सही है। फिर मखरज नंबर 6 काफ अदा की जब दवेख और दबर तालुना, काफ भी उसी तरह है, ठीक है। लेकिन उसमें एक मसला यह है कि वो जुबान के जो ऊपर वाला हिस्सा तालु है, जो जुबान के ऊपर वाला हिस्सा है और जो मुंह की तरफ है, मिसाल के तौर पर ये मेरा जुबान है, ठीक है, ये हाथ जो मेरा है ये मेरा जुबान है। इधर से دا مرګري وي په نظر نه راځي، ټول مرګرو ته په نظر نه راځي، که صرف ته په نظر نه راځي. مرګري کمنټس وکړئ، سبق وایو ولا या मेक कोलाओ के मेक राजी। इब्रार भाई तो इस तरह करो ना, तो वापस निकलो, फिर वापस दोबारा आ जाओ। ब्लैक हो गया यार, नजर नहीं आ रहा। तो तू वापस बाहर निकलो, फिर मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है, सॉरी। हाँ मरगरी खपा ना शायद। हाँ कैमरा पर लगा उस तक मानो ब्या बताओ तो नजर न राजी। सही था वो, सही था। हाँ नो काफ जो है वो जो नीचे वाला हिस्सा है उससे अदा होता है, और काफ जो है, काफ ऊपर वाला जो तालु का हिस्सा है वो उससे अदा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह ये जुबान, मिसाल मैंने आपको बताया कि मेरा हाथ जो है मेरा जुबान है, ये नीचे गया है, ठीक है। तो जुबान का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा उससे काफ अदा होगा, और ये वाला हिस्सा जो है उससे काफ अदा होगा। इसको ऊपर तालु के साथ मिला के इससे काफ अदा होता है, और इसको ऊपर के तालु के साथ मिला के उससे काफ अदा होते हैं। जैसा कि हम पढ़ेंगे काफ 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 काफ, ठीक हो गया। तो ये दोनों में फर्क करना जरूरी है। फिर मसला बन जाता है कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये कायदा है या कायदा है, ठीक है। तो काफ को हलक के जो नीचे वाला हिस्सा है उससे अदा करना होगा, और काफ को ऊपर वाले हिस्से से। जैसा कि आप अदा करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसा असी लाड़ा मंग मांदे से उर्दू शुरू करना څنګه تاسو ته پته راځي د مرای د یو د اخیر نه ادا کیږي، یو د مرای د اول نه ادا کیږي. صحیح شو؟ نو چې من قاف او کاف دواړه وایو بیا برته فرق پته لګي چې دا د کم ځای نه ادا کیږي. صحیح ده. وس مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده. مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده ادا کیږي د جبې د مینز او د بر تالونه.
د جبې مینس او بره تالو د جبې مثال به طور دا لاس چې دا زما جبه ده صحیح شوه دا د جبې منځ دی او بره چې کوم د پاسه تالو دی د هغې سره به دا جبې دا منځ لګو دا نوره جبه به نه لګو دا د جبې منځ چې دی دا به موږ څه کوو د بره تالو سره لګو نو لکه مثال په طور دا دواړه لکه مثال دا یو لاندې جبه ده او دا لاندې بره تالو دی داسې دا جبه بدلته نه چې ټوله جبه به نه لګو صرف داسې به لګو صحیح ده نو څنګه وایو مخرج نمبر سا جیم شین یا غیر مده ادا کیږي د جبې د مینس او د بره تالونه د جبې د مینس او د بره تالونه وس یا غیر مده الته تاسو ما ویلو چې یا مده څه ته ویلی شي نو یا د خولې د خالي ځای نه ادا کیږي او یا غیر مده چې دی دا د جبې د مینس او د بره تالونه ادا کیږي نو وس یا غیر مده څه ته وایي یا غیر مده دې ته ویلی شي چې یا ساکن وي او مخې د حرف د پاسه زبر وي الته چې یا ساکنه و مخې د حرف د لاندې زیرو نو دا یا مده دی او دلته چې یا ساکنه د مخې د حرف باندې زبر دی دا څه شي دا یا غیر مده دی صحیح شوه وس مخرج نمبر 8 ضاد ادا کیږي د جبې د غس ډډې او د بره غس جامې د غاښونو د ویخونو نه دا ما پرون په دې باندې تفصیل سره خبرې کړې وې اوس په مختصر ویم د ټول نه ګران مخرج چې دی هغه ټول نه ګران مخرج هغه سره هغه ضاد دی صحیح ده څه شی دی ضاد نو د ضاد مخرج چې دی دا به موږ زده کوو چې په یاد راتم یاد شي او دغه چې راتم شي څه ورته وایي موږ کوشش وکړو چې دغه شي موږ دا صحیح اسانه وي صحیح ده نو مخرج نمبر 8 ضاد ادا کیږي د جبې د غسې ډډې د جبې چپ طرف لکه مثال دا لاس دی دا زما دا جبه ده صحیح ده دا سر دی دا چپ طرف ته او دا خې طرف ته په اردو کې کو څوک ته مثال ارنوم وي په اردو کې وته وي دای طرف او بای طرف او دای طرف صحیح ده یو خې طرف ته یو چپ طرف ته نو دا چې کومې د جبې دا کم ډډه ده کنه د جبې چې کم د غس طرف ته چپ طرف چې وته ویلی شي د جبې چې کم چپ طرف ته د دې چپ طرف نه به دا به موږ بره د غاښونو سره بره غاښونه چې دي د هغې سره به موږ دا لګو او د دې نه به دا څه ادا کېږي ضاد به ادا کېږي صحیح ده ضاد ادا کېږي د جبې د غسې ډډې او د بره غسې جامې بره چې کومه جامه ده بره چې کومه جامه ده د غاښونو د ویښونو نه د غاښونو ویښونه چې دي هغه تاسو ته ما ویلو دا دی د اورۍ نه بسم الله الرحمن الرحیم مرګري خپه نشئ ټلیفون راته پکې راغی ها منګه مخرج نمبر 8 چې دی هغه به موږ څه کوو هغه ضاد دی سره ضاد دی نو ضاد مخرج چې دی د جبې د غسې ډډې او د بره غسې جامې د غاښونو د ویښونو نه څه کېږي ادا کېږي صحیح ده مخرج نمبر 8 نو دا د جبې غس طرف ته
او بره مخامخ چې دا کم غاښونه ویخونه دي د دې نه څه ادا کېږي ضاد ادا کېږي صحیح شوه نو اوس به موږ وایو پسې مخرج نمبر 8 مخرج نمبر 9 لام ادا کېږي مخرج نمبر 9 لام ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ څلورو غاښونو د اورونه بره مخامخ چې کوم څلور غاښونه دي د هغې د اورونه به څه ادا کېږي لام به ادا کېږي صحیح ده څلور غاښونه چې کوم دي هغه ما تاسو ته ویلي وو چې د ژبې غاړه او مخامخ څلورو غاښونو د اورونه مخرج نمبر 10 نون ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ د دریو غاښونو د اورونه لام د څلورو غاښونو او نون چې دی دا د دریو غاښونو د اورونه مخرج نمبر 11 را ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه د دوو غاښونو سره د دوو غاښونو د اورونه مخرج نمبر 11 را ادا کېږي ژبې د غاړې او بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه نو لام نون او را دا د یو ځای نه ادا کېږي ژبې غاړه او مخامخ چې دی یو د څلورو غاښونو یو د دریو غاښونو او یو د دوو غاښونو صحیح شوه نو اوس په موږ چې کوم نوی سبق دی هغه زموږ دی مخرج نمبر 12 څه شی دی مخرج نمبر 12 طا دال تا طا دال تا طا دال تا اوس د دې مخرج څه دی ادا کېږي د ژبې د سر د ژبې چې کوم سر دی مثال به طور دا لاس زما سره دا ژبه ده د دې دا سر چې دا ګوتې دا سر چې دی د دې دا څه دی دا د ژبې سر دی صحیح ده د ژبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو د ویښونو نه مثال به طور زما دا لاس دی دا سره دا ژبه ده نو ژبې دا سر به موږ راوالو او بره مخامخ چې کوم دوه غاښونه دي لکه په دې نقشه کې تاسو وګورئ په دې نقشه کې دا دوه غاښونه چې دي دا لاندې غاښونه دي صحیح شوه لاندې چې کوم غاښونه دي د دې د پاسه چې کوم غاښونه دي صحیح ده د پاسه چې کوم غاښونه دي د هغې غاښونو ویښ له به دا ژبه وړو دا ژبه به چېرته وړو لکه مثال په طور دا پنسل دا سر چې دی دا سره ژبه ده او دا دوه ګوتې چې دي دا زما غاښونه دي نو دې غاښونه دا ژبه به دې غاښونو دې ویښ له وړو طا دال تا طا دال تا طا دال تا طا دال تا ادا کېږي د ژبې د سر او بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه مخرج نمبر 12 طا دال تا ادا کېږي د ژبې د سر او بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه بره مخامخ چې کوم دوه غاښونه دي د هغې ویښونو له به شاته چې کوم طرف ته هغې له به ژبه وړو لکه مثال تاسو ته ما ووي دا پنسل ژبه زما او دا دوه غاښونه دي دا غاښونه ډېر دي خو دې دوو غاښونو مخامخ له دې ځای له به دا ژبې سر وړلو طا دال تا طا دال تا طا دال تا د کوم نه کېږي د ژبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه د کوم ځای نه د ویښونو نه صحیح شوه نو چې کله تاسو د ژبې سر او بره مخامخ دوو غاښونو ویښونه چې دی هغه زده کړل او معلوم شو ته نو هغه به څه کېږي او تاسو ته بیا ډېر په اسانتیا باندې میلاویږي صحیح شوه نو طا دال تا مخرج نمبر 12 شو طا